اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لکه نن سبا یو عظیمه مسله دا ده چې په کرسۍ باندې خلک مونځ کوي او د دې مسلې حل څه دی؟ اول خو په دې ځای کې سړی باید د خبره یاده کړي چې پیغمبر علیه اسلام مبارک په کرسۍ باندې مونځ کړی که نه دی کړی. نو په کرسۍ باندې الله رسول مونځ نه دی کړی. البته دویمه مسله دا چې چېرته یې کړی په ناسته باندې کړی دی او په داسې طریقه یې کړی چې محبوب عربي صلی الله علیه وسلم مبارک ناست او مقتدیان ټول وروسته ورپسې ولاړو. نو اوس هم که یو امام صاحب دی هغه بیمار دی ناست دی او مقتدیان ورپسې وروسته ودرېږي نو شرعاً پکې څه ممانعات نشته دی چې امام ناست وي او مقتدیان ولاړ وي. او دویمه خبره چې دا کرسۍ اوس به څه کېږي؟ نو دا کرسۍ دا د استنباط خبره ده، د استخراج خبره ده. او استنباط کول او اجتهاد کول دا د مجتهدینو کار دی. مجتهدین څوک لکه امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله او داسې امام شافعي رحمه الله. نو د هغې څلور واړو مذاهبو رایه دا ده چې په کرسۍ باندې مونځ کول جایز دي او دوی قیاس کړی په ناسته د محمد رسول الله باندې. اول خو چې یو سړی په ځمکه کې ناستی شي نو ښه خبره ده، په ځمکه کې ناستی شي دا ډېره ښه خبره ده. که بیا نشي کېناستېدی نو ټولو ائمو فتوا دا د څلورو ائمو چې دا مونځ په کرسۍ کې کېږي، په دې کې څه ممانعات نشته دی. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، الله په دین کې مشقت او حرج نه دی ایښی چې یو سړی دومره سختي راوالي چې نه کېږي. یو کس به بیماري د ملا به خرابوي، دا خو د عذر د وجې نه کېږي. هم داسې یو کرسۍ راوړل پکار دي که خیال دې کړی نن سبا خلک لاندې سره امسام ګرځوي او په لاس کې نیولي. نو پکار داسې چې داسې کرسۍ راوړي چې په صف کې صف ته هم رکاوټ نه وي او خلکو ته هم پکې تکلیف نه وي. نو خیر دی کېدني په کرسۍ کې مونځ دې وکړي، بس چې په کومو ارکانو باندې ټول ارکان به په ځای کوي. نو په دې مونځ کې به صرف دا سجده د دغې به لږ ښکتې لکه اوس رکوع دپاره داسې سجده کوي، داسې ټیټ شي. نو بیا به د دې نه وروسته سجدې دپاره لږ د دې نه داسې ډېر ټیټېږي. داسې اوس به یو سړی د ملا تکلیف لري او تا به فتوا ورکړي چې کرسۍ کې مه کښېنه، نو مجتهد خو نه چې ته فتوا ورکړي، دا د مجتهدینو کار دی. پیغمبر علیه اسلام مبارک یو صحابي ته وایي وصلي قائما، په ولاړه مونځ کوه. نو دا قیام رکن دی عند الاحناف، دا رکن دی، بغیر د قیام نه هم مونځ نه کېږي چې یو سړی روغ جوړ یو کوي. وایي فإن لم تستطع فقاعدا، که په ولاړه نشي کولی نو بیا ورته کښېنه، په ناسته یې وکړه. او که په ناسته هم نشي کولی فإن لم تستطع، که د دې طاقت دې هم نه چې په ناسته یې وکړي نو فعلى جنب، وایي بیا په اړخ باندې وکړه. نو دې پورې اجازت یې ورکړی دی. او مونځ دومره اهمه مسله ده، دومره اهمه مسله چې قرآن عظیم الشان کې راځي فإن خفتم فرجالا او رکبانا. دلته صلاة الخوف ذکر کړی دی خو بشکل الانفراد. په 5مه سپاره کې سورة الخوف راځي بشکل الاجتماع، هلته په اجتماع سره ذکر شوی. د جنگ په میدان کې یو سړی اضطراري حالات دی. اضطراري حالات دا دي چې ته اوس مونځ ته ودرېږې ولیدې څه به کوې؟ نو یو خو د جمع مونځ دی، د هغې خپله مسله ذکر شوې په 5مه پاره کې. او یو دلته انفرادي مونځ دی. انفرادي مونځ دا دی چې په تا حمله کېږي او ستا سر د منځه ځي او دلته وقت کم دی، اوس دا اضطرار دی، که مونځ کې ولیدې که نه کې څه به کې؟ نو پیکا به سړی راکټ به سړی بل شی به سړی ډز هم کوه مونځ هم کوه. الله وایي فإن خفتم، چې تاسو یریږئ د سیلاب نه، د دشمن نه، د ځناور نه، د حیوان نه، هر څه نه. فإن خفتم فرجالا او رکبانا، نو فصلوا رجالا او فصلوا رکبانا. که تاسو په سوارلۍ سوارئ هم مونځ کوئ پرېږدئ ما، او که تاسو روانې په روانه کې مونځ کوئ خو کوئ نیت یې وکئ او لګیا اوسئ خپل مونځ وایئ. نو که په دې وخت کې سړی مړ شي او تر دې پورې یو سړی اوبه وړی دی او داسې غوپې ورکوي او د اخري شیبې دي او مازدیګر مونځ ترېنه قضا کېږي، سر راوچت کړي نور ورته ښکاره کېږي. نو فقها وایي په دې ځای کې د خپل مازدیګر مونځ نیت وکړي وایي الله به د دې مونځ په وجه باندې بچ کړي. یو سړی دشمنانو تړلی، لاسونه یې تړلي شاته او وجنې یې ډډ پورې تړلی، د مونځ ټیم راغی نو خیر دی په اشاره باندې د مونځ وکړي، نیت دې وکړي. یوه ښځه باندې درد راغلی دی، لا اوسه پورې د حمل جریان نه دی شروع شوی، درد ورباندې دی، دم نه دی شروع شوی، وینه نه ده شروع شوې، دردونه دي ورباندې، اگر چې ماشوم راوتی وینه نه شروع شوي او الوا دې پیدا کېږي، وایي په داسې وخت کې چې څو پورې د ده دغه نه شوی، وایي د مونځ نیت دې وکړي چې یو داسې نه مات شوی. نو دې ځای پورې فقها ځي، د دې مونځ معافیت دې وخت کې هم نه کېږي. پیغمبر علیه السلام یې زنکدن په ټیم کې مصیتونه کوي او مونځونه کوي. نو مونځ یو اهم شی ده او پرېږدې نه. که څوک رکوع نشي کولی نو عذر به یې که نه، چې څوک کرسۍ کې کښېني عذر به یې. دا د مجتهدینو کار نه، دا نه دی چې یو مولوي صاحب کښېني کرسۍ کې مونځ داسې یو ډوډۍ ته کښېني او دې ته نه کښېني، داسې ډوزې ولي. ډوزې ایشتل نه دي پکار، د دین مسله ده، دا باید دی چې سړی په صحیح طریقه باندې تشریح وکړي.